أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 16 آیات نمبر 130 131 او 132 انشاءاللہ ویلے کی گی. ما قبل سره چنین ربط دا دی چې دینه مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ذکر وشولو چې الله جل جلاله د هغه ته امامت ورکړلو او دغه شانتي الله پاک وایي چې مونږ ابراهیم علیه السلام چناو کړی دی. ابراهیم علیه السلام اعلی منصب ذکر شو. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي دې رکوع کې چې کم سړی د حضرت ابراهیم علیه السلام سره نو هغه د دین اعراض کوي مخ اړی نو دا سړی قمقل دی احمق دی. ځکه ابراهیم علیه السلام دومره مقام دی د هغې باوجود یو سړی د دغې نه مخ اړی نو دا ډېر زیاتی کوي قمقلتوب علامت دی. ومن یرغب عن ملت ابراهیم د دې شان نزول متعلق تفسیر ساوی کې او دغه شان تفسیر خازن د دوانو تفاسیرو چې نو هغه دا لیکلی دي چې حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ کله چې هغه اسلام راوړو نو بیا د دوه چې نو هغه اوریرونه ولو یو نوم چې نو هغه سلمه او د بل نوم چې نو مهاجر و. نو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د دوانو ته وویل چې ګوره تاسو په تورات کې الله پاک مونږ ته ویلو چې په آخر کې به یو پیغمبر راځي او هغه پیغمبر باندې چې نو هغه د حضور علیه السلام دی د باندې چې نو ایمان راوړی نو په دې حضور علیه السلام باندې ایمان راوړی نو د دې یو وراره سلمه هغه دغه خبره ومنله او ایمان یې راوړو او د مهاجر چې نو هغه انکار وکړو. نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دین د هغه نه چې نو هغه اعراض نه کوي مګر هغه کسان چې کم کسان سي قمقل وي احمق وي. بهرحال آیات چې نو هغه په دقیق باندې دی او نور د دې مفهوم چې نو هغه سره عام او شامل دی ټولو ته. ومن یرغب عن ملت ابراهیم چا چې اعراض وکړو د ملت د ابراهیم علیه السلام نه نو وایي د هغه نه اعراض نه کوي الا من مګر هغه څوک سفیه نفسه چې هغه خپل ځان قمقل کو. اوس دلته وایي چې د ملتو الله جل جلاله وایي دلته سوال پیدا کېږي. سوال دا پیدا کېږي چې نبی علیه السلام خو بیا چې نو مستقل پیغمبر نه شولو. اوس په دې کې الله رب العزت د هغې اتباع حکم ورکړی او د ابراهیم علیه السلام چې کله چې نو د ملت ابراهیمي چې نو پیروي شوله نو دې نه خو بیا دا معلومه شو چې حضور علیه السلام په خپله مستقل پیغمبر نه شولو. نو روح المعانی کې او دغه شانتي چې نو تفسیر بیان القرآن کې د هغې کې چې نو جواب ورکړی او سرفراز خان صفدر صاحب چې نو فواید چې نو صفدریه کې په هغې کې دا لیکلی دي وایي دې نه چې نو مراد دا دی چې دلته د ملت ابراهیمي پیروي نه ده بلکې د ابراهیم علیه السلام پیروي نه ده د ملت پیروي ده او ملت چې نو هغه دین اسلام دی. دین اسلام دا په تمام وختونو کې دغه یو اسلام و البته په هر دور کې دې ته جدا مختلف نوم ویلی شوی دی. لکه مثال په طور کې هغه وخت کې ته ملت ابراهیمیا بیا چې نو موسی علیه السلام په دور کې ورته یهودیت ویلی کېدو عیسی علیه السلام په دور کې ورته نصرانیت ویلی کېدو. ملت اسلام دغه یو ولو مختلف چې نو هغه نومونه نو تابعداري د ملت راغلی ده نه چې نو هغه د ابراهیم علیه السلام.
بیا دویم سوال چې دی نو هغه دا پیدا کېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې دی نو ام ملت ابراهیم نو چې ام ملت ابراهیم چې دی نو وی نو ملت موسی ولې نه وی ملت عیسی علیه السلام ولې نه وی نو حضرات د هغې جواب ورکوي وی ملت ابراهیم د دې وجې نه ویلو چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا دواړه متنازع فیه ول د دې په باره کې چې نو هغه نظام یعنی یهودیانو بچنینو حضرت عیسی علیه السلام نه منلو عیسی علیه السلام ته د الله پیغمبر نه وي او عیسایانو بچنینو حضرت موسی علیه السلام د الله پیغمبر نه منلو او هر چې ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام دا د دواړو قومونو چې دی نو هغه منلو دوی به هم چې دی نو هغه وي موږ په ملت ابراهیمیه باندې یو عیسایانو به وي موږ په ملت ابراهیمیه باندې او د مکې مشرکانو به وي موږ په ملت ابراهیمیه مخکې د دې وضاحت چې دی نو هغه تیر شو نو دی وجې نه الله رب العزت وي من یرغب عن ملت ابراهیم ولقد اصطفیناه فی الدنیا الله وایي موږ هغه چناو کړی دی په دنیا کې ډېر شی مخکې چې نو هغه موږ وویلو دنیا شی امتحانونه په الله پاک وکړل هر امتحان کې ابراهیم علیه السلام چې دی نو کامیاب او کامران شولو و انه فی الاخرة لمن الصالحین او ابراهیم علیه السلام په آخرت کې جنو د نیکانو صالحانو نه نو څنګه چې موږ مخکې ویل چې د انبیاء علیهم السلام کې د ټولو نه لوی درجه چې نو هغه 15 جلیل القدر ولې مخکې موږ ویل انبیاء علیهم السلام پیغمبران 1,24,000 کم و بیش دي په هغې کې 313 چې نو هغه رسولان دي او په 313 کې بیا 15 پیغمبران چې نو هغه اولو العزم دي اوس په دغه اولو العزم پیغمبرانو کې سره فهرست دی نو هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دویم نمبر چې نو هغه حضرت موسی علیه السلام دریم حضرت ابراهیم عیسی علیه السلام څلورم حضرت ابراهیم علیه السلام او پنځم چې دی نو هغه حضرت نوح علیه السلام بعضی حضراتو چې دی نو هغه ته کم چې نو د عقاید کتابونه آی کې دغه ترتیب باندې بعضی حضراتو چې دی نو هغه حضرت ابراهیم علیه السلام په حضرت موسی علیه السلام باندې مقدم کړی او دویم درجه چې دی نو هغه خودلی ده بهرحال نو دا به پدې کې نو ځکه الله وایي و انه فی الاخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم او کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله وی اسلم غاړه چې دی نو هغه کېده ابراهیم علیه السلام اسلمت لرب العالمین ما چې دی نو غاړه ښودلې ده رب العالمین ته اوس وایي دا کله ویلو نو تغه کې چې نو هغه تفسیر خازن کې لیکلی نه وایي کله چې ابراهیم علیه السلام چې نو الله پاک نه وغوښتل چې الله ماته چې دی نو هغه دا وښیه ان تحیي الموتى چې تو څنګه چې دی نو مړی ژوندي کړي بیا ورته الله جل جلاله وایي چې تو دغه مارغان ونیسه بیا هغه چې دی نو ټوټې کړل کیمه یې کړلو بیا په هغه هر یو غر کې ښودل انشاءالله قصه به هلته تفصیل سره راشي نو د دغې نه وروستو ورته بیا الله جل جلاله وایي څنګه چې تا ته باطني چې دی نو هغه مشاهده حاصل و باطنی یقین چې نو هغه درته حاصل شو نو وس غاړه چې نو هغه کېده ابراهیم علیه السلام ورته اسلمت لرب العالمین په کار دا چې اسلمت لک اسلمت کوي ویلې وس ویدلت لرب العالمین نو دا ابراهیم علیه السلام وی ادبن وی هغه چاته می غاړه کې خوده چې ته تمام جهانونو چې نو هغه پالن کړي او دا صرف یو د الله ذات عالی دی بل یې څوک چې نو هغه نه دی ووصى بها ابراهیم بنيه ويعقوب او دغه شانتی په دې سره وصیت وکړو ابراهیم علیه السلام چې نو هغه خپل اولاد ته زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دغه شانتی وصیت وکړو اوس دلته چې نو هغه ویل کېږي ووصى بها ابراهیم بنيه ابراهیم علیه السلام دوه زامنو نوم چې نو هغه په قرآن کې راغلی دی یو د حضرت اسحاق علیه السلام او یو چې نو د حضرت اسماعیل علیه السلام د دې نه علاوه تاریخ کتابونو چې نو هغه لیکلي دي په هغې کې نو د ابراهیم علیه السلام چې نو وایي 15 زامن ولو او دغه شانتي تورات کې هم دقه دي چې په هغې کې د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه 15 زامن تذکره یو حضرت اسماعیل علیه السلام دویم چې نو حضرت اسحاق علیه السلام دریم چې نو هغه مدین څلورم چې نو هغه مدین او پنځم چې نو قیدار قاف یا دال الف او را قیدار نو دا 15 چې نو د ابراهیم علیه السلام زامن ول نو ځکه الله وی وصى بها ابراهیم بنيه و یعقوب
او بیا د هغه مسیح حضرت یعقوب علیه السلام هم د قشان وکړو. یعقوب ته یعقوب علیه السلام، اسماعیل ته اسماعیل ودا ولې ویل کېږي؟ نو اسماعیل علیه السلام ته اسماعیل ځکه ویل کېږي چې اسما معنی چې دی نو هغه واوره، او ایل معنی چې دی نو هغه تاسو مخکې مونږ ویلو الله ای الله زما دعا چې دی نو هغه واوره، ماله چې دی نو هغه زوی راکړي. ابراهیم علیه السلام به دا دعا کو. نو چې کله ول الله پاک وړاندې زوی ورکو نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا غنه اسماعیل نوم کې خاودو چې دا زما هغه دعا چې الله اوریدلې دا او دا زوی الله کړی. یعقوب علیه السلام ته یعقوب، نو یعقوب چې دی نو هغه د عقب نه دی، پیچھے آنے والا، ورست راتلون کې. نو په دغه باندې چې نو هغه د حضرت اسحاق علیه السلام دوه بچی چې نو هغه یو ځای شي ولو، نو یو وړاندې او دا یعقوب په هغې پسې دویم نمبر شو. نو د دې وجې نه دا د عقبه نه دی، نو د دوی نوم چې دی نو هغه بیا یعقوب کې ښودلو. نو یعقوب علیه السلام دا د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو وسیو یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای بچو الله رب العزت تاسو د پاره چې نو چناو کړی دی دینو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. اوس دلته چې نو هغه دا چې مرګ دا خو د چا په اختیار کې نه دی، مرګ چې دی نو هغه غیر اختیاري شیز دی. نو چې کله مرګ غیر اختیاري دی نو بیا څنګه الله پیغمبران چې دی نو هغه یعقوب علیه السلام، ابراهیم علیه السلام دوی چې دی نو هغه د دې وصیت کو. نو تفاسیر ټولې لیکلي وایي د دې چې نو جواب دا دی چې دوی ورته چې داومو علی دینکم، داومو علی الدین، تاسو په دین باندې مداومت اختیار کړئ. هر وخت چې دی نو هغه په دین اسلام باندې چلیږي، هر وخت د الله په حکم د الله په پیغمبر په طریقې موافق ژوند تیروي. نو چې کله هم تاسو ته مرګ راځي نو دغه مرګ بیا ته په حالت د اسلام کې راځي. او که چېرته تاسو په دین باندې نه چلیږئ نو بیا کېدای شي چې مرګ درته په بل صورت باندې راشي. لکه مخکې موږ ویلو چې خیال کړه موږ مثال موږ اوس یو سړی د مذهب پابند دی، الله دې موږ ټول جوړ کړي. اوس یو سړی د جماعت سره د جمع د منځ سره چې دی نو پابند دی، او د دې سړی چې دی نو هغه مثال په تور کې ماسخوتن په 2 بجې د مرګ لیکلی دی. اوس چې دا سړی د جماعت پابند دی، د منځ پابند دی، نو دله چې مرګ راځي نو یو خو به ال نړۍ دا خبرې چې د خدای په کور کې به راځي. دویم چې دی نو هغه به دی یا به دی په سجده کې، یا به په قیام کې، یا به په رکوع کې، یا به په دعا کې. ځکه دی په جماعت کې په دغه ټایم او دا ټایم د منځ دی. نو اوس چې کله دی پابند کې دغه شان نو دله چې مرګ راځي په دغه کې. اوس د دې نه هټ کر یو سړی منځ نه کې دغه نه کوي نو دی به بیا یا په بیټک کې، یا به په سړک باندې، یا به په پوله باندې، بیا چې د دې نه علاوه کومه مشغله حق کوي. اوس خو مرګ په هغه یو ټایم دی، مرګ خو به په هغه صورت باندې راځي، خو دغه یو د دین پابند دی نو دله چې مرګ رالو نو دله په دغه ځونه کې راځي. دا بل چې دی نو د دین نه پابند نو دله چې مرګ رالو دی بیا په هغه ځونه کې. نو دی وجې نه دا هغوی نو تاسو په دین باندې مداومت چې دی نو هغه اختیار کړئ. الله دې موږ ته په خپل دین باندې استقامت او مداومت نصیب کړي. ومن يرغب عن ملت ابراهیم، او څوک دی چې مخ واړوي ملت د ابراهیم علیه السلام نه، الا من سوا د هغه چا نه سفیه نفسه چې قمقل کړو احمق کړلو خپل ځان. ولقد استفیناه، او بېشکه مونږ غوره کړو هغه فی الدنیا په دنیا کې، یعنې ابراهیم علیه السلام. و انه، او بېشکه هغه فی الاخرة په آخرت کې می لمن الصالحین د صالحانو نه. اذ قال له، ارکل چې اویل هغه ته ربه دا غرب اسلم فرماندار شغاړه کېده. قال نو اویل ابراهیم علیه السلام اسلمت زه فرماندار یم، اسلمت ما غاړه خودې د لرب العالمین د ټولو جهانو د پالونکي ته. ووصى بها، او وصیت کړو په دې خبره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو ته، و یعقوب، او یعقوب علیه السلام هم، یا بنی ای زما زامنو، ان الله بشک الله پاک استفا غوره کړی دی لکم تاسو د پاره الدین د دین، فلا تموتن پس ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یئ.